أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب زردا چوائی بتاتا هغپاتی شوی خلق من الأعراب دباند چیانونا شغلتنا اموالنا و اهلونا مشغول کړیو مونږ لرا مالونو زمون او اهل عیال زمون دی مناکو فاستغفر لنا پس بخنه اغاړه ته زمون د پارا یقولون بألسنتهم وای دوی په جبو خپلو ما هاغس لیس فی قلوبهم چی نوی هغا پزړونو د دوی کې. قل تورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فمن یملک لکم سوک اختیار لرستاسو د پارا من اللہ شیئا پا مقابل دا اللہ کی دسسیز ان اراد بكم ضررا کچرت ارادو کی اللہ تعالی ستاسو پا حق کی د تکلیف او اراد بكم نفعا یا ارادو کی اللہ تعالی ستاسو پا حق کی د نفعی بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ دے اللہ تعالی پہا غسچ تاسوی کوئی خبردارا بل ظننتم بلکہ تاسو گمانو نکوئی اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون چی ہرگز بواپس نشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او مومنان الى اہلیہم ابدا کورن خپلتا حس کلا وزین ذالکا او خیستکلل شوید دا خبرا فی قلوبکم پزړونو ستاسو کی وظننتم ظن السوء او گمانون کوي تاسو گمانون بد وکنتم قوما بورا او یی تاسو قوم ہلاکی دن کے ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ او چاچی ایمان ندے راوڑے پا اللہ او پا رسول دہغا فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا نو پس بیشک منگ تیار کڑے دے دپار د کافرانو هغه لمبو والور وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لرد بادشاہی د اسمانونو او دزمکی یغفر لمن یشاء بخی چالرچ اغاڑی ويعذب من يشاء او عذاب ورکوی چالرچ اغاڑی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخن کے مہربانا سیقول المخلفون زردا چوائی با هغپاتی کڑلے شوی خلق اذن طلقتم ہر کلا چلار شیطاسو الى مغانما حقی غنیمتونو طرفتا حقی غنائمو د خیبرتا لتأخذوها د دید پارچ حاصل کڑی تاسو د غنیمتونا ذرونا دوی بوائی پریگ دی منگ نتبعکم چی منگ تابداریو کستاسو یریدونا غواړي دوی
ان یبدلوا کلام الله چې بدل کړي دوی حکم د الله لرا. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لن تتبعونا ہرگز تاسو تابداری مکوی زمنگا کذالکم ہم دقرنگی تاسو توایم قال اللہ من قبلو فرمائلی دی اللہ تعالی د مخکنا فسيقولون پس زرد چوائی بدوی بل تحسدوننا بلکہ تاسو حسد کوئی زمون سرا بل کانو نا بلکہ دیدوی لا يفقهون الا قلیلا چن پوئیگی مگر دیر لگ. قل للمخلفین من الاعراب تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پاتکڑلے شو خلقتا حق ناست خلقتا من الاعراب دا اعرابیانونا دا بانڈچیانونا ستدعون الى قوم زردا چراوب بللے شیطاسو پترب دہاغ قوم مقابلی دہاغ قوم تا اولی بأس شدید چی دی حغی خاوندان د جنگ سخ تقاتلونهم تاسو با جنگ کوئی د دوی سرا او یسلمون یا بحقی اسلام قبلوی فَإِن تُطِيعُوا پس کچرت تاسو تابداری وکړلا یؤتکم اللہ اجرا حسنا نو درب کړي تاسو ته الله تعالی بدلخ کلی. وَإِن تَتَوَلَّوْا او کچرت تاسو مخواړولو کما تولیتم من قبلو لگا سرنگ چی تاسو مخ اڑولے و مخ کی یعذبکم عذابا علیما نو عذاب بدر کری تاسو تا اللہ تعالی عذاب دردناک. لیس علی الاعما حرج نشت دے پڑھن باندے سگنا ستنگی ولا علی الاعرج حرج او نو پشل گوڑ باندے سگنا ولا علی المریض حرج او نشت دے پا بیمار باندے سگنا کدے جہاد نلار نشو. ومن یطع اللہ ورسولہ او ہاغ سوک چی تابداری وکرد اللہ او دا رسول دا حغا یدخلہ جنات داخل بکی اللہ تعالی دلرا جنتنتا باغنتا تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلاند دا حغین نہرنا. ومن یتولا او چاچ مخواڑولو اعراض وکو دا جہادنا یعذبه عذابا علیما نو عذاب بور کی دتا اللہ تعالی عذاب دردناک.